والسلام چې کله اخري حج و 11 هجری کې هغه نه پس بیا دا وفات شو هلته کې ډېر کثیر تعداد سره صحابه کرام د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره حج ته لوړ وو به هغه حج په موقع باندې نبی علیه الصلاۃ والسلام یو صحابي نه سوالونه کړي اگر صحابه کرام ټول صحابه کرام ته د هغه جوابونه معلوم وو خو بیا یې خپل پیغمبر ته د هغه سوالونه جوابونه نه پہلا سوال دا نه وکړ حالانکه لکه څنګه مشت استفاده دو چې حج هغه په مخصوص وخت کې یعنی په 10 الحجه باندې د قربانۍ چې قیمتونه دي د سلیز وی د عید ولا هغه د حج مخصوص 5-6 دن دی باغې کې حج کیږي ادینه ما سوا حج نه کیږي که حج سره ډیر اعمال وکي او چې دا ریزش پینې وي نو دا حج قابل قبول نه ده نو ټول صحابه کرامو ته پاتہ چې پیغمبر چې حج ترغله دا خدا د حج ریزي دي او دا هرنګه د حج ولا میاشت دي او چې کوم زوی کې وو هغه زوی ته لکه ځای نه خبره ده چې میشته ولا حج ته سو نو انت مکه ته مدینه شریف ته سو نو ټول صحابه کرام ته پاتہ چې حج په مکه او مدینه کې کیږي او بیا هم پیغمبر سوال کوي صحابه کرام جواب کوي پیغمبر اول سوال کوي د حجۃ الوداع په موقع باندې او حج کې ټول شریک وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ایو یوم هذا صحابه کرام ته فرمایي چې نن کی ماره ټول صحابه کرام ته پاتو چې اغان نوز الحجہ یعنی یوم عرفه د ابن وارث مکه ټول ته پاتو چې من حج تر غلی خو د غاریز دي خو بیا صحابه کرام فرمایي الله اعلم ورسوله یعنی الله پاک ته د پیغمبر ته شابه جواب یې ورکول چې نوز الحجہ بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل لوس سره اشاره وکړه مکه کلی ته چې ایو بلد هذا تکیم کله دا مکه ته کلوس باندې اشاره کړی و بیا صحابه کرام جواب ورکړي چې دا مکه ده بیا چې الله اعلم ورسوله دا الله پاک ته د پیغمبر ته شابه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دریاب سوال کوي ایو شهر هذا دا کیمه میاشتو ټول صحابه کرام ته پاتہ چې من حج تر غلی او ذل حجہ میاشتو او بیا صحابه کرام چې الله عالم ورسوله علامہ قاری طیب سے خپل کتاب قربات حکیم الاسلام کې لیکلي چې بعض کې د صحابه کرامو نه یو شاګرد یعنی تابعین چې کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا نه لوړل بعد کې سلسله نشکې وچلې دله نو یو صحابي نه خپل شاګرد سوال وکړ چې تاسو ته معلومه وا چې حج ته لوړ وای په حدیث کې چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکه ته اشاره کړې و تاسو بیا پیغمبر ته جواب ولې نه ورکول چې الله پاک او د رسول څخه خبر ده هغه صحابي ته فرمایي چې موږ ځکه جواب نه ورکول چې موږ ته پاتہ و چې پیله سوال جواب دا و چې نن روز الحجہ ده خو موږ ته و چې الله پاک او د هغې رسول ښه پېژني که شاید چې نبي علیه الصلوۃ والسلام داسې ویلي وه چې نن روز الحجہ نه ده بلکې داسې 11 ده نو موږ به ویله چې موږ ذهنونه غلط دي نبي علیه الصلوۃ والسلام حقیقت او ټیک دی دا اتباع او کامل اتباع چې خپل زړونه د نبي علیه الصلوۃ والسلام په مکمل وقف کړي او بیا یې فرمایي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام مکې ته اشاره وکړه چې دا مکه ده دا کیم کله ده موږ ته پاتې وه چې هغه مکه ده خو موږ جواب نه ورکول چې که شاید نبی علیه الصلوۃ والسلام وایي چې دا مکه نه ده بلکې دا شام ده یا مدینه ده نو موږ به ویلی چې موږ سترګې چې څه ویني دا درویغ ویني نبی علیه الصلوۃ والسلام حق او سچ چې دا مکه نه ده او بیا د دریم سوال جواب کې نبی علیه الصلوۃ والسلام چې د میاشتې پاتې وکړه موږ ته پاتې وه چې دا ذوالحجه ده خو جواب خو ځکه نه ورکول چې که نبی علیه الصلوۃ والسلام وایي چې دا ذوالحجه میاشت نه ده بلکې اسلامي محرم یا سفر میاشت ده نو موږ به ویله چې موږ ذهنونه حساب غلط کړه نبی علیه الصلوۃ والسلام چې کومې هغه حق او دغه ته بیا اتباع ویلی شي دغه ته کامل اطاعت ویلی شي چې نبی علیه الصلوۃ والسلام صحابه کرامو دومره کامل اطاعت کړی چې هغه څه ته مو مخکې وضاحت وکړ چې نن هغه څوک دی صحابي نوما وښولې رضي الله نفس چې الله پاک کوم ټایټل دوی ته ورکړی و چې په دنیا کې صحابه کرامو نه الله پاک رضي ده د جنت خوشخبرۍ یې ورکړې وې هغه په دې وجه باندې وي چې دوی مکمل زړونه نبي علیه الصلوۃ والسلام